مصنف د ابن ابي شيبه کې یو مرسل روایت دی او شواهد طبقات د ابن سعد کې شته چې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ وفات کېدنو دا وصیت کړو چې زما خزه د ماته غسل راکړي. نو خاون چې مړ شو خزه لامبولی شي بل اتفاق هیڅ اختلاف پکې نشته. عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت ابو داود کتاب الجنائز کې ذکر د درجه د حسن کې ده. هغه کما ته مخ کې نه پته وی د الله نبی له بس صرف خپل بیبیانو غسل ورکړو بل چا واړو ورکړلو. دا د دې دلیل دی چې خزه خاوند له غسل ورکول شي. خو د دې بالعکس خاوندم خزه له غسل ورکول شي د جواز مرتبه دی باب کې شته. سختی بدی شي کې الله نبی نه دا کړی تر دې چې صحیح حدیث کې راځي عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ماته د الله نبی ویلو چې ما ضرک لو مت قبلی فغسلتک. اے عائشہ کته زمانہ مخکې مړ شوې نو دا محمد رسول الله به تعالی په خپل غسل درکې. نو چې د الله نبی عائشہ رضی الله تعالی عنها له غسل ورکې نو د الله نبی خاوند دې عائشہ کنا رضی الله عنها. نو دا د دې دلیل شو چې خاوندم خزه ته غسل ورکول شي. فاطمه رضی الله تعالی عنها دا وصیت کړو چې مال به غسل زما خاوند سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ راکې. بیا دا هغه په غسل کې علی رضی الله تعالی عنہ ملګرتیا کړو هغه ته غسل ورکړو. نو عرض مې دا کو چې بعض بدعات زمونږ د تنگ نظرې د وجه راغلي دي. دا بدعتي نظریه ده یو سړی وایي چې خزه خاوند له غسل ورکول شي خو وی خاوند خزه له غسل نشي ورکوله. مله لکه دا څنګه وایي چې په دې کې دلیل دا دی چې کچرته کې دا خزه مړ شي نو خاوند په دغه ټیم هم بل نکاح کوي. خزه چې مړ شي نو خاوند خو نکاح کولی شي او کدا ژوندۍ نه هم کولی شي. خو د خاوند په باب کې تصور دا دی چې خاوند کله مړ شي او خزه ژوندۍ نو په دې خزه هو عدت ته او د عدت نه بعد به دا نکاح کوي. نو وای چې کله دا خزه په عدت کې دا نو دا خو خاوند له غسل ورکول شي. خو وای چې کله خزه مړ شو نو دا خاوند خو آزاد دی ځکه چې وخینه سره ولم نکاح کولی شي. اسه خو خینه حرام ده خو چې خزه مړ شو نو فورا وسر نکاح جایز دی. وای دا د دې خبرې دلیل دی چې د دې دواړو نکاح مات شو. نو ما وته الله دې پوهه کا دا خزه خو په جنت کې هم د خزه چې کله عقیده برابرۍ نو چې نکاح مات د جنت کې خزه څنګه شو. دا یو غلط تصور د دې خلکو ویرا چې خزه مړ شو د خاون به وته ګوریم نو نکاح مات شو. یره خزه مړ شو وی د خاون به اوس غسل هم نه ورکې نکاح مات شو. دې ته وی په دین کې خپل شپېشتي لګول ځان باندې هغه بوج راوستل چې کم بوج پتا الله او د الله رسول نه راوستل. حال دار چې ما جعل علیکم فی الدین من حرج. نو ما عرض دا کو چې خزه خاون ته شي غسل ورکوي او خاون خزه ته شي ورکولې.